السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تلها کلیک چینل کې درته هر کلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به یې، د جون په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو د غم او افسوس خبر مخ ته راغلی دی. د ترکی خاموله مخکې پاکستان ته راغلی و، په خلکو به د هرې بیمارۍ دپاره دم اچو. هغه یو عجیبه کارنامه کړې ده. پیغمبر علیه السلام په سنت باندې یې چاړه راښکلې ده، یعنی ږیره یې خرولې ده. اخر د داسې کار ولې وکړو؟ څه وجه وه چې د داسې کار کوو؟ دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مه ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسه ګنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو، د ترکی خاموله چې پاکستان ته راغلی و، په خلکو به د هر قسمه بیمارۍ دپاره دم اچولو. افوا خوره شوې وه دې دم سره خلکه ښه کیږي، خو نه، قصه څه بل شان دی وه. دا یو چل و، پراډو، مسلمانانو ذهنونه یې بدلول. موږ ته به خپلو علماو چغې والي چې دا کار صحیح نه دی، دا هسې ګپ شپ دی او افوا خوره شوې ده، باید چې موږ دې نه ځان وساتو. خو دې علماو صدا چا نه اورېدله. هر یو کس په د پاکستان ګوټ ګوټ نه د له راتلو دم دپاره ډېر د ده دا نتیجه رووتله چې دې ظالم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې چاړه راښکله، یعنی ګیره یې وخروله. ډیر ظلم او بد یې وکړو چې داسې کار ده وکړو. د ترکي مولا علي قردستاني د یهودو طرز زندګي خوښه کړه، پینټ شرټ یې واچو، ټي یې ولګوله. والله علم چې دې کې به د ده څه راز و. نو عزتمندو، موږ ته پکار دي چې د داسې خلکو نه ځان وساتو. ټول علما حق علما دي، د دوی لمن کلک ونیسو، دوی نه د هرې مسلې تپوس کوو. ګنې داسې خلک به موږ بیا ډېر زر دوکه کوي، د څنګه چې د ترکي مولا قردستاني و. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. نیو معلوماتو ویډیو دپاره زموږ د چینل مه ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسه ګنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.